یو زنانه د نفاس په حالت کې یا د حیض یا د جنابت په حالت کې څه کولی شي او څه نشي کولی او نفاس حیض څه ته ویلی شي. نفاس دې ته ویلی شي د زنانه ماشوم وشو نو آیا اوس د دې عدت څومره دی؟ مثال طور باندې د زنانه چې کوم څلوېښتو ته موږ وایو که نه چې د دې څومره مدت دی او څومره وخت پس به دا عبادات کوي او په دې حالت کې څه کولی شي او څه نشي کولی. اولنۍ مسله ده. دویم چې کوم دی حیض هغه بیماري ده چې هغه زنانه باندې میاشت کې یو پیره راځي چې کومه مودې 3 ورځې او زیاته مودې 10 ورځې. صحیح شو جي. اول ورا شو نفاس ته. نفاس ویلی شي زنانه ماشوم پیدا شو هغې نه پس یو وینه راځي. د دې چې کوم اکثره موده زیاته 40 ورځې، کومه ورځې موده د هغې وخت نه دی معلوم. که 10 ورځې کې زنانه بنده شوه یا 12 کې 15 کې 20 کې هغې نه پس دی غسل وکړي او د لامبي مونځ به هم کوي، روژه به هم نیسي، خاوند یې سرکوروالی هم کوي. صحیح شوه. هغې نه پس څه به کوي؟ دا مسله نفاس ختمه شوه. اوس که مثال نفاس په حالت کې دا مثال وینه روانه ده څه کولی شي؟ نو که دغه زنانه وظیفه کوي پکې اخري صورتونه وایي په نیت د وظیفې، آیت کرسي وایي په نیت د وظیفې. صحیح ده جي. کولی شي دا دې وایي په ځان دې هم چوف کوي په ماشوم دې هم چوف کوي، جایز دی. خو تلاوت به نه کوي، قرآن به نه رالي، دغه شان دی قرآن د چې کوم دی لاس نشي وړلی. صحیح ده جي. جومان ته نشي تللی، طواف نشي کولی. دا په حیض او نفاس دواړو کې. حیض هغه بیماري زنانه باندې راشي کوم مودې 3 ورځې او اکثره مودې 10 ورځې، خو چې د 10 نه وړ د 11 ورځ شوه بیا دې ته ویل شي استحاضه. او حدیث کې مرادي یو زنانه باندې بیماري راتله، نبي علیه السلام له راغه، نبي علیه السلام ورته ویل چې ستا دا چې کوم دی استحاضه را، یعنې یو رګ دی هغه زخمي شوی دی. نو په دغه نفاس کې چې کوم دی ته به مونځ هم کوې او دس به هم کوې اگر که ته نه دغه وینه روانه وي. هر مونځ له به ته څه کوې جي او دس کوې. نو او دویم چې کوم دی جنابت په حالت کې به هم دغه کارونه نه کوې. کوم چې ما ذکر کړل تلاوت نشي کولی، جومات ته نشي تللی، قرآن نشي راغستلی، طواف نشي کولی. څه دي د دغو به لحاظ ساتي. یو سړی اذان جواب ورکوي، ذکر اذکار کوي، درود شریف وایي، اخري صورتونه وایي، په نیت د وظیفې باندې آیت کرسي وایي، په نیت د وظیفې باندې جایز دي. دا مسله ډېره اهمه ده د زنانو دپاره هم او سړو دپاره هم چې د غسل مسله پکې راځي. کوشش وکړئ انشاءالله دا مسله خپله واورئ، زده کړئ، ملګرو سره ثواب په نیت شیر کړئ. یو صدقې جاریه هم ده او اکثر را بیخېږي دي ملګرو ته، زنانو ته هم. زنانو له پکار دي چې دغه مسایل خپله واوري او دې کې د شرم نه کوي. بعضې مسایل داسې دي چې زنانه د علماو نه تپوس کوي. نو بلکل زنانه په دې باب کې چې کوم دی بیا تکړه دي د علما نه دي بلکل تپوس کوي چې کوم عالم نه تپوس کوي، خو شرم دې پکې نه کوي ځکه صفا مسله دې کوي. صحیح ده جي. چې دا صفا مسله وکړي نو عالم به له صفا مسله جواب ورکړي، او که نه بوسو لاندې اوبه وبوځي نو عالم جواب دی لکه زنانه مسله غلطه و بیا د هغې ګناه ده. الله رب العزت دې وکړي چې دغه مسایل مو خپله واورو، عمل پرې وکړو او زنانه هم پرې ویې کړو. الله رب العزت دې د عمل توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.